بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. زنن بیا تاسو را کته شی زه د پیر بابا په سرکاري هسپتال کې موجود یم او د دې نه مخکې هم ما یو ریپورت جوړ کړی په دې هسپتال باندې چې د دې هسپتال ټیسټونه او د لیبارټري ریزلټ چې هغه ډېر ګډوډ دی. دا تاسو کته شی چې دا سرکاري هسپتال ما اوس یو مریض له ټیسټ وکړو هغه مال په دې باندې په دې پیج باندې لیکل راکړو. په دې باندې به څوک څنګه یو سړی یقین کوي چې دا د لیبارټري ریزلټ دی او دا سی بی سی د پاره زلاړم بهر ته تاسو دا لیدې شی بهر مال ټیسټ وکړو. یعنی د سی بی سی ماشين وسوم خراب دی اوسه پورې بدیل کار نه دی شوی او بیا سیب ماته وی چې ما درته په دې باندې ست د اس جی پی ټی غ ریزلټ مو لیکو. دا تاسو لیدې شی دا حال زمونږ د هسپتال د سی بی سی ماشين خراب دی او تاسو په دې کې هم دا کته شی دا تورډال انجکشن دا چې اکم د درد د لپاره زما په خیال استعماليږي. په دې سرکاري هسپتال کې تورډال انجکشن نه ملويږي یو عام انسان ته هغه به هم تر بهر نه راوړي. نو بیا ما دی سیب ته وی لیب اټینډنټ چې نه مال د خپل لیبارټري په کاغذ باندې لیکل راکنو هغه ما ته په تش یو پیج وشله او باغې باندې تاسو بیک سایډ ته دی دا پیج دا کتیم شي په دې باندې ما ته د ریپورت راکو. او بل خبره دا اوس ډاکټر صاحب میډیسنز ولیکل چې په سرکاري فارمیسي نه برته دا میډیسنز ملاو شي خو ماشاءالله چې نن د فارمیسي د سرکاري هسپتال له سره کولاو شوی نه ده او دلته خلک راځي. نو زه خو ټیک ته زبردانه بهر چرته میډیسن راوالم خو کم غریبانان خلک چې راشي او هغه د میډیسن ضرورت یو دغه وس نه کیږي نو چې هغه به د دې میډیسن د لپاره سکی. دا هسپتال ډیر زیات خراب خال لی بدی باندې تاسو به زه ته وایم چې دینه مخکې د دې لیبارټري د ریزلټ خراب راغلی وو او د دې هسپتال ډاکټر په کیس کړي اف آی آر په کړي وو. نو دا زمونږ د هسپتال حال دی تاسو ټول لکته شي.